او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزه هم وه. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې په اسلام کې په ما باندې درې داسې لوی مصیبتونه راغلي دي چې چرته په ما باندې داسې مصیبتونه او حادثې هغه راغلي نه دي. یوه حادثه په ما باندې دا راغلې ده چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې فانی دنیا نه رخصت شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام مثال دا په ما باندې ډېر ګران، ډېر لویه حادثه وه. دویمه حادثه د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت، هغه ورځ په ما باندې ډېر لویه د مصیبت وه. او دریمه حادثه هغه د چې کله زمانه هغه توشدان هغه تیلګي ورغه شو. نو صحابه ورته وفرمایل چې د دې توشدان او د دې تیلګي د ورکېدو د حادثې مطلب څه دی. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایل چې یو پیره مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په سفر باندې، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته وی ابو هريره ستا سره سشتا؟ نو ما ورته وی چې زما سره یو توشدان او یو تیلګي د په هغې کې یو څو هغه کجوري دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته وی چې دی غواړم چې ما کله هغه کجوري راوړې نبی علیه الصلاۃ والسلام له د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې مې پیش کړې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په هغې باندې هغې تیلګي باندې لاس راکاږو او د برکت دعا یې ورته وکړه. او بیا ورته وفرمایل چې ابو هريره چې کله ته د دې تیلګي او د دې توشدان نه کجوري خورې، نو دې تیلګي ته لاس وردل نه کوه او کجوري را وباسه خوره. دا تیلګي به ته مکمل خالی کې نه او الټکی به نه. دا وفرمایل ماته. او بیا یې وویل چې لس کسانو ته اواز کوه دغې سفر کې چې کوم لشکرو، لس کسانو ته ما اواز کوه د دغې تیلګۍ نه کجوري وخوړې. بیا لس کسان نور راله د هغې توشدان نه کجوري وخوړې، تر دې پورې چې د هغې سفر ټول لشکر د دغې تیلګۍ نه کجوري وخوړې او بیا هم به دې تیلګۍ کې هغه کجوري باقي وي. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزه وه. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم ټول زمانه وه د هغې تیلګۍ نه ما هغه کجوري خوړې. بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه بعد د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت، هغه ټول زمانه هم ما د دې تیلګۍ نه او دې توشدان نه کجوري خوړې، ختمېدې به نه. بیا د عمر رضی الله عنه دور خلافت، په هغې کې زما سره دا تیلګۍ موجوده وه. بیا د عثمان رضی الله عنه ټول زمانه هغه دا تیلګۍ زما سره موجوده وه او ما به د دې تیلګۍ نه کجوري خوړې. چې په کومه ورځ حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو، نو په هغې ورځ زمانه خپل سامان هغه ورک شو او په هغې سامان کې دغه توشدان او دغه تیلګۍ هم وه د کجورو، او هغه زمانه ورکه شو. دا تیلګۍ ورکېدل دا په ما باندې ډېر لوی مصیبت و او لویه حادثه وه چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام دا یادګار زمانه ورک شو. دا د دې مطلب دا د دې تیلګۍ چې دا زمانه ورکه شو یو درېیمه لویه حادثه ما باندې دا وه. دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام معجزه وه او دا تیلګۍ زمانه په دغه ورځ باندې ورکه شوه. دا په ما باندې ډېر ګران و. او بیا وفرمایل چې زه خلکو ته نه وایم چې ما د دې تیلګۍ نه څومره هغه خوراک کړی، څومره کجوري خوړلي. نو فرمایي چې ما د دې نه 200 وسع کجوري خوړلي، یعنی 1050 من کجوري دا د 200 وسع نه راځي. دا دې تیلګۍ نه ما خوړلي. او چې کله زمانه دا ورکه شوه په هغې ورځ زه ډېر زیات خفه وم چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام دا معجزه او دا تیلګۍ دا زمانه ورکه شوه. نو درېیمه لویه حادثه په ما باندې دا راغلې ده. دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام معجزه وه.